پاکستان الله خلاف اقدامات کیږي او زموږ حکمرانان هم خاموش دي، زموږ علما کرام هم خاموش دي. هیڅ خور او ضرور د پلار او د لور د مور او د زوی تمیز نشته. د رشتو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو ورونو، د ویډیو جوړولو مقصد دا دی، د پرون نه په سوشل میډیا یو پوسټ گردش کوي، د پنجاب ټیکس بک بورډ یو ګایډ شایع کړی دی، د سوشیالوجي ګایډ دی، کوم ته چې عمرانیات ویلی شي. په هغې کې یو سوال دی د معاشرې حوالې سره، معاشرے میں تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر، چې د معاشرې په تبدیلۍ کې کم عناصر دي چې هغه رکاوټ جوړیږي. نو هغې کې اولنی چې کوم منشن کړی دی، ټایټل یې ورکړی دی مذهب. نو ټول نه اولنی پوینټ هغو لیکلی دی مذهب. په هغې کې څه لیکلي دي؟ ازادي نسوه، مطلب د زنانو ازادي، زنانه بار ته پرېښوده، زنانه ته کل عام ازادي ورکول پکار دي. د هغې دا مطلب دی چې کله زنانو ته ازادي میلو شوه نو معاشره کې به تبدیلي راشي. کم چې د قرآن حکم دی، صریح حکم دی، د هغې خلاف دا یو خبره دوی کړې ده چې ښځو ته ازادي میلو شي. او دویمه خبره یې کړې ده پرده، چې دا پرده چې ده دا په معاشرې په تبدیلۍ کې یو رکاوټ دی، او دا هم د قرآن کریم یو نص دی، او د نص نه ثابته ده. قرآن حکم کړی دی چې زنانو ته د پردې. او دریمه خبره دوی د سود کړې ده. سود په باره کې الله تعالی په قرآن کې ویل دي سود چې دی حرام دی، احل الله البیع وحرم الربا، چې الله تعالی بیع حلاله کړې ده او ربا او سود یې حرام کړی دی. دا درې هغه شونه دوی منشن کړي دي کوم چې د قرآن کریم صریح نصوص دي، او د نصوصو نه انکار کوي نو هغه کافر دی. ځکه چې د قرآن نه یو قرآن نه منل دي، یو د قرآن نه منل دي. یو کس ته قرآن مني، د قرآن د نصوص مني چې بالکل دا شته، یو زنانه ده وایي چې بالکل پرده شته په قرآن کې، خو نه یې کوي، هغه ګناهګاره ده. خو که یو زنانه داسې وایي چې زه پرده له سره منم نه، نو دا په دې خبره باندې کافره ده، ځکه چې دا د قرآن نص دی. نو دا درې خبرې دوی داسې کړي دي چې دا د قرآن د نصوصو خلاف کړي دي. پاکستان یو اسلامي ملک دی، او په اسلامي ملک کې یو داسې کار کېږي د اسلام او د شاعر الله خلاف اقدامات کېږي، او زموږ حکمرانان هم خاموش دي، زموږ علما کرام هم خاموش دي. د اسلام متبادل څه شی دی؟ یورپ دی. یورپي چې کوم تهذیب او معاشره ده، نو که مونږ د یورپ کومه تهذیب او معاشرې طرف ته لاړ شو، په هغې نظر واچو، نو د یورپ په معاشره کې څه دي؟ د یورپ په معاشره کې د اسلام په مقابله کې څه دي؟ په هغې کې خانداني نظام بالکل درهم برهم دی. د یورپ په معاشره کې د خور او ضرور، د پلار او د لور، د مور او د زوی تمیز نشته. د رشتو او تقدس د سره نشته دی په یورپ په معاشره کې. مطلب دا دی د دې خبرې چې که خور او رور، پلار او لور او مور او زوی که یو بل سره جنسي تعلق ساتي، نو هغوی په دې باندې څه ممانعت نه کوي. نو آیا تاسو یو داسې نظام غواړئ؟ د دې په مقابله کې اسلام موږ له یو بهترین نظام راکړی، یو ښایسته نظام یې راکړی دی چې بهترینه معاشره د هغې نه جوړیږي. او په یورپ کې خو نه ستا د پلار پته لګي او هغه خانداني نظام. یورپ والا په خپله په دې خبره باندې جاړي چې زمونږ خانداني نظام درهم برهم د لارې نه، د خپل مذهب نه او د خپل دین نه لرې کول غواړي. دوی بیا دا سوچ کوي چې دا دوی په اړه کې وایي چې اسلام کامل دین نه دی، حالانکې الله